نو محترم مرز دا کو زنانه د فار اصل سیس چې دی هغه حیا. ځکه یو روایت کې راځي چې کوم زنانه د منځ روجي خیال ساتي، د خپل حیا خیال ساتي او د خپل خاون تابعداري کوي، نو دې ته اختیار دی چې د جنت په کومه دروازه باندې داخلي. ادا شانتی زنانو د فارا جناب حضرت علامہ سید احمد خان صاحب چې تبلیغ جماعت یو لوی بزرګ عالم تیر شوی دی مدینه منوره کې باغ د تبلیغ کار کول او لوی د الله ولی دی. هغه په یو بیان کې زنانو ډیر فضایل او ډیر خوشخبری نه غوښتل. نو اوس د تاسو توجه سره واوري او که تاسو ته ذهن کې راشي نو خپل زنانو ته دا بیان کني دا وتواروي. نو فرمایي چې یو د نیک اعمال ول زنانه د اولیاء نه بهتر، یو بد اعمال والا زنانه د زرو بد اعمال والا سړو بدتر ده. عشان دې هغه په خپل بیان کې فرمایلی دي چې د حاملې زنانه 2 رکعات منځ د غیر حاملې زنانه د 80 رکعاتونو بهتر. او فرمایل چې کوم زنانه خپل بچو ته پي ورکړي شوده ورکړي نو الله تعالی د دغه شودو فیو پدی وای و قطره باندې ایت یونی او فرمایلی چې کله یو خاون ورته پریشان راشي او ستړی شي او دا بيبي هغه ته مرحبا وي تسلی ورته ورکړي، الله جل شانه د دغه زنانه د پاره د نیم جهاد ثواب کړي دی په امانه کې. فرمایي چې کما زنانه د خپل اولاد د جړه په وجه باندې تورش او دنش چې شپې بیمار وي جړ او د دغه د وجه نه خوب ونی نو الله جل شانه د زنانه د پاره د 20 غلامانو آزادولو ثواب د دې په عمل نامه کې د خیال وکړي چې دا کم زندګۍ کې چې دي کم کارونه راځي په دې باندې الله جل شانه زنانه ته څومره اجر او ثواب او بیا هغه فرمایل چې یو زنانه خپل خاون ته د محبت په نظر باندې او خاون هغه ته نو الله جل شانه دوی دوانو ته د رحمت په نظر باندې الله جل شانه دوی دوانو ته د رحمت په نظر چې کوم زنانه خپل خاون د الله فلار کې ولي جهاد تبلیغ وغیرہ د دین په کار پس ولي او د کور کې د آداب خیال وساتي د خپل حیا خیال وساتي نو دا زنانه په 1500 کاله مخ کې جنت ته ځي او د زرو فرشتو د جنت د حورو یعنی سردار ها چې کوم زنانه خپل د بچی د بیماری په وجه باندې مدني شي د آرام کولو بچی ته آرام کولو کوشش کوي الله تعالی دای تمام ګناهونه معاف کړي او د 12 کالو مقبول عبادت ثواب د فارغ ها چې کوم زنانه خپل ساروی او میخه چره وغیرہ رالوشي او درالو شلو په وخت کې بسم الله وایي نو دا زناور هم دي ته دعا کوي. بیا چې کوم زنانه بسم الله کوي او وړا سالم پخې دغه روزي کې الله برکت اچي یو قسم ذایقه په کې الله چې خورون کې ته مزه ورکړي او څنګه چې په سړی باندې زنانو ته قتل حرام دي دا شانتي پردي زنانو ته قتل حرام دي سړي باندې دا شانتي یو زنانه لپاره پردي سړي ته قتل هم حرام نو دې خبرې هم خیال وساتئ. ها بیا هغه فرمایلی دي چې کما زنانا کور کې جارو کوي نور خدمت کوي دغه وخت کې د الله ذکر کوي الله ذکر کوي جارو کوي نو الله جل شانه د خانه کعبه کې د جارو وهلو د خانه کعبه د صفای کولو ثواب دی په عمل نامه کې چې دا کور کې صفای کوي او د الله ذکر وسره. او بیا فرمایي چې د دوو افراد د دوه کسانو مونږ سر نه بارني یعنی بار الله تعالی فیش کیږي او هغه چې هغه خپل هغه سړی چې هغه خپل مالک نه تختیدل دویم هغه زنانه چې خپل خاوند نافرمان نن سبا زنانه خاوند څومره نافرمان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې چې کله الله وي ماته جنت او دوزخ خودل نو په دوزخ کې ډېر زنانه وي ډېر زنانه په دوزخ کې وي ته پوښتنه کی چې دا ډېر زنانه د جهنم کې پس وجه باندې فرمایي چې یکفرن العشی یعنی د خاون په ناشکری په وجه باندې دا ما په جهنم خاون ناشکری ها فرمایي چې کوم زنانه حامله وي د هغه شپه په عبادت کې تیریږي او ورځې په روزه کې تیریږي یعنی چې شپه ټول شپه د عبادت کوي یعنی د حمل د تکلیف دغه په وجه باندې شپه په عبادت کې او ورځې داسې تیریږي لکه چې روزه نه او بیا چې کوم زنانه بچي په دای د پاره او بیا کالا د منځ او د روزي ثواب لیکل او د بچي پیدا کېدو په وخت چې کم تکلیف برداشت کړي د هر رات
د هر رګ د دې در په بدله کې یو مقبول حج ثواب ورکړي او کچری زنانه په دا حالت کې وفات شي نو شهادت درجه دي ته ورکړي او بیا دام فرمایي چې کچرتا د پیدا کېدو د بچي پیدا کېدو پس په د سلوي خروجو کې د نو وفات شي هم شهادت درجه ته ورکړي بیا چې ماشوم وګړي شوی جاړي او مور بغیر د بدوای نه بغیر د قاریدون پي ورکی سینه ورکی نو د پاره د یو کال د منځونو د روزو ثواب لیکل شي او چې کله د بچی د آی تر پي ورکولو هغه وخت ورش اسمان نه یو فرشتہ راشي او ته خوشخبری ورکړي چې الله جل شانو فتا باندې جنت واجب ستاسو لپاره جنت واجب کو ته ضرور جنت ها فرمایي چې کله خاوند سفر نه راشي او زنانه غي د لپاره خوراک تیار او دغه دوران کې په مسافرۍ په دوران کې د خپل خاوند سره خیانت نه کوي د حیا او د پاک دامنې خیال ساتي چې خاوند کله کور ته راشي باندې کې د لپاره د 12 کالونو کې عبادت ثواب ورکړي څومره له او چې کله زنانه خپل د خاوند د وینا نه بغیر داغه چافي او لاس په باندې منظور نو دې د فار وو تولې د سونې د خیرات کولو ثواب دې لپاره ولیکل شي او کاغور د وې نو بیا د وو تولې د سپینو زرو د خیرات کولو ثواب ورته ملي شي کاغور ته نیوي نو د وو تولو د سرو زرو ثواب ورکړي دا شانتي د امیات ساتي چې د خبرې مونږ کو کې وخایو ځکه هغه سید احمد خان صاحب رحمت الله علیه هغه لګري دي چې کم سړی خپل بیبي ته یو مسله وخی نو دغه په عملنامه کې د اتیا او کالو ثواب لري او بیا فرمایي چې کم الله جل شانه د فار خلق دیدار ته جنت کې خلق د الله دیدار د فار لیکن زنانو کوم زنانو چې حیا او په پردې سره ژوندۍ تیر کړی الله تعالی با خپل دیدار هغه زنانو